اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، څنګه الله خیر دی؟ خیر ملګرو، د عمران ریاض خان چې نیولی دی، د عمران ریاض خان داسې کومه غلطي وه، کومه ګناه وه، کم د ملک سره یې غداري کړې وه چې دی تاسو ونیوه. حکومت ته لګیا یم، حکومت ته تاسو چې دی ونیوه، د ده یوه غداري موږ ته ښکاره کوي که نه چې د کم غداره و، د کومه ګناه کړې وه، د کمې جنسۍ سره دغه ملګری و چې تاسو دی ونیو. صرف په دې خبره باندې تاسو دی ونیو چې د رښتیا وې، قوم ته یې د حق خبره کوله. په دې خبره باندې که په دې خبره باندې تاسو دی نیولی په رښتیا وویلو باندې، بیا به موږ کلم وینا وکړو، اعلانونه وکړئ، په جوماتونو کې اعلانونه وکړئ، په روډ سپیکرو کې په سړکونو باندې اعلانونه وکړئ چې یاره رښتیا چا ووایي د هغه انجام به بس مرګ یې اورې. رښتیا به نه وایئ، یو سړی به رښتیا نه وایي، زوی به پلار ته رښتیا نه وایي، پلار به زوی ته رښتیا نه وایي. موږ دپاره خو پاکستان چې کم چا آزاد کړی، قاید اعظم آزاد کړی و، خو د دې دپاره آزاد کړی چې په دې کې رښتیا وویلی شي. دا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې جوړ شوی و. نن بیا هغه یهودیان راغلل په موږ باندې قابض شو، هغه چور ډاکوان د 40 کالو نه چې په موږ حکومت کو. بله خبره دا دې ته انتقامي کاروایی وایي، دشمني. کم چې د پاکستان سره مخلص دی، کم سړی، نن د هغه هر سړی چې دی دشمن دی. ولې؟ چې زه د پاکستان سره مخلص یم، دا بل سړی به زما سره په دې وجه دشمن وي چې یاره پاکستان ته دی پیدا رسوي چې پاکستان ته پیدا ونه رسېږي. که نه حامد میر څونه بیانونه ورکړي دي، داسې د نور ووایه، د نون پارټۍ ده، مریم نواز ووایه، شهباز شریف ووایه، حمزه شهباز ووایه، رانا ثناء الله ووایه، د نیوټرل په باره کې څومره خبرې کړي دي، څومره دمکیانې ورکړي دي. د قوم د اساسو بیړۍ غرقه کړه هغو، خو نه، هغه غله چې دي هغه خکوله وګرځي، او موږ غریب چې څوک رښتیا وایي د حق په لاره روان یي، د هغه ځای به دغه. نو ټول قوم ته زما وینا یوازې یو سړي ته نه ده، ټول قوم ته مې دا وینا ده چې د رښتیا و مرګتیا وکئ، او ټول عمران خان د ځان نه جوړ کړئ. تاسو ټول عمران خانان یئ، څوک چې رښتیا وایي هغه عمران خان دی. حکومت ته مې دا وینا ده چې حکومته ته به کم عمران خان نیسې، کم عمران ریاض به نیسې. په سلګاو په زرګاو عمران خانان او عمران ریاض خان پیدا شوي دي، د چا خوله به بندې. او بله لویه خبره ده، په هغه جان به هغه غټ ذات له څه جواب ورکړې. تا خو ملک خرڅ کو، ملک دې تباه برباد کو، ته به الله له څه جواب ورکړې؟ په دې قبر کې به ډډه لګې او که به نه لګې؟ هر هغه سړي ته کم چې د پاکستان سره غداره دی، کم چې د پاکستان سره غداره دی، هر هغه سړي ته وایم چې ډډه به لګوئ او که به نه لګوئ. د مرګ د ژوند ټکټ تاسو نه دی راوړی چې تاسو به بچ شئ. هر یو به مري، کل ذائقة الموت، کل نفس ذائقة الموت. هر یو نفس به د مرګ مزه چکي. زه به مرم، ته به مرې، الله له به څه جواب ورکوئ؟ او عمران خان ته مې سلام، عمران خان ریاض، عمران ریاض خان، ستا حوصلې ته، ستا جرأت ته زما سلام چې ته خرڅ نه شوې. ولې که ته خرڅ شوی وې نن به ښه په سهولت کې وې، خو تا خپل ضمیر خرڅ نه کو، لاړ جنت دې وګټو. جنت په ژوندانه باندې جنتي. ولې چې د رښتیا و مرګتیا دې وکړه او د وخت د پیرون مخې ته ودرېدې، د وخت پیرون مخې ته ودرېدې، د وخت پیرون مخې ته. د وخت هغه پیرونان چې دي هغه ټول پاکستان ته نن را دننه شوي دي.
ټول د سیل مې پاکستان ته راغلي دي. خو خدای پاک دې موږ د دې وخت د پیرونانو نه وساتي او په دې زما په دې دعا باندې امین ووایئ چې خدای دې دا د وخت د پیرونان تباه و برباد کړي او الله دې داسې ذلیله کړي او داسې سزا دې ولا خدای پاک ورکړي چې ثابت دنیا ته دوی یو نمونه عبرت جوړ شي. د هغه ټایمه پورې د الله په امان خپل خیال ساتئ. پاکستان زنده باد. د پاکستان سره چې څوک مخلص وي هغه زنده باد. پاک فوج زنده باد. تل دې وي آباد دې وي زما خیبر پښتونخوا. السلام علیکم.